او اوم سبب چې دی هغه دی نکاح، واده. دې سره الله د انسان رزق دا زیاتوي، ځکه الله د هر چا رزق دا مقرر کړی دی. نکاح سره چې کم بنی ادم کور ته راشي هغه ځان سره خپل رزق راوړي. او بعضې وختونو کې داسې چې هغه د هغې په قسمت کې الله ډېر رزق لیکلی، ډېر صحیح لیکلي، د هغې په وجه باندې هغه رزق کې فراخي او کلاوالی راشي، تنګسیا ورسره ختمه شي. لکه قرآن مجید کې الله پاک سوره نور کې د دې خبرې حکم کړی دی. الله فرمایي وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تاسو هغه چاله نکاح وکئ، هغه چاله ودونه وکئ کم چې بې واده او بې نکاح دي. ایامه دغه ته وایي، ایم هغه چا ته وایي الذي لا زوجة له، چې د هغه بیبي نه، یا هغه زنانه التي لا زوج له، هغه زنانه چې د هغې خاوند نه. دې دواړو ته ایامه ویلې. الله فرمایي دوی له واده وکئ، ودونه وکئ. والصالحین من عبادکم و ایمائکم، ستاسو په غلامانو، ستاسو په وینځو کې، ستاسو خادمانو کې چې کم صالح دي، دا چې صلاحیت یې شته دی د واده د کولو، نو هغوی له موکئ واده. الله فرمایي ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله، که چېرې دوی فقیرانی، غریبانانی، نو الله پاک به د خپل فضل نه، د خپلې مهربانۍ نه به الله پاک دوی غنیان کړي. والله واسع علیم. الله هغه ذات دی چې دا فراخي راوستونکی ذات دی او پوی دی د بندګانو په حالاتو باندې.